قرآن خو چیلنج ورکو هغه خلکو لا کوم خلکو چې هغه تعلیم ناسلو هغه وخت کې خو سکولونه نو قرآن د دې ایجوکیټډ طبقې له چیلنج ورکی مای زمون غونته ایجوکیټډ خلک دا کپ کروڑو باندې را پاسي د هغه خلکو د زنانو ماشومان چې کم دینو زین ته چرته هم نشره سیره قرآن چې چیلنج ورکړي هغه خلکو له ورکړي زب تور مثال یو سو واقع بیانوم امرؤ القیس یو دا یو کس ته دبا اشعار یو لو شاعر دی خلکو دا سوچو کو شاعر چې هر یو سړی د امرؤ القیس اشعار وای زمون شعر خواړو څوک په ډډه باندې ناړی زید امرؤ القیس ځنګل ته بیاو الته کې باندې قتل کو پانسی وای کو دا غې نه پس پر د زړه ذخیره دا زړه شي نور اشعار خو بده جوړی نه مړ وای زمون اشعار به خلک خود به خود اوري هغه امرؤ القیس ځنګل ته بوته ز صرف اختصارا دی پوری خبره کوم قرآن چیلنج کم خلق لورکا کم قرآن چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د اثبات لپاره الله نازل کو آغ شاعرانو چره امرؤ القیس ځنګل ته بوته امرؤ القیس په ځان باندې پوه شو چې نن دی وجني نن د څه قسمه خلاصې نشته نه دی شاعرانو ته ما خو وجنی خو زما سره یو لوز وکي هغه لوز به پوره کوي زما سره وېسه لوز در سره وکو ما چې کله مړ کوي زما په کور کې دوه تنه جنکې زما لونري د دې زین در لزا نیم شعر در کومه یو کړی در کومه دا به زما په کوڅه کې هغه زما دوانو لونو ته وای وې صحیح رسري ما چې کله مړ کوي زما دروازې ته ولاړ شي دروازه به وټکوي زما په کور کې زما دولونه شاعران لري یو اکس په आवाज وکي دومره بوای یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما چې دوانو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار دا نیم شعر بوای زما د مر نفس کله چې امرؤ القیس له پانسی ورکړه امرؤ القیس قتل کو هغه شاعران رالل زکه لوز کړو ځان د لوز پابند غړو رالل دروازه وټکولا د امرؤ القیس لونو आवाज وک سوکه دا आवाज وک یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما اے دوانو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو را دوانو پلار یو ماشوم را ټوب کړل هغه شاعر ونیو بلې ته راشه زمون پلار وجلره چغي شروع کړ خلک رالل خلک وې چې مون خو ستاسو را پلار نه یو خبر شاعران وې مون خو صرف نیم شعر ستاسو په کوڅه کې ویلې خبر لاړه پولیس والا تاواله شو پولیس والا چې کله شاعر ونیو بویته ورته وې چې دا څه چل دی هغه جنکوې زمون پلار وجلره هغه شاعر ما خو نیم شعر دریو په کوڅه کې ولې زه خو ردیو د پلار نه خبر نه یم پولیس والا تپوس کوي چې تاسو سره دلیل پرې باندې سره وی جی نیم شعر ولې او د دې نیم شعر سره دویمه کړی چې جوړیږي دا غینه پته لګي چې دیو زمون پلار قتل کړی ری شعر دیو دا ولې یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما اے دوانو لونو د امرؤ القیس تاسو را دوانو پلار بل کړي دا جوړیږي چې قد قتل فقاتل لداکما قتل شعر او قاتلان تاسو په مخ کې ولاړ دي نور وګرځي په رب باندې شعرا را غون کوي یو شاعر دی ردی کړي نه علاوه بل کړي جوړ کی زمون نه بری دي زمون پلار بیا نه دی وجلې یو شاعر را ولی چې داس یو نیمه کړي دا پرې پسې تاسو بل کړي جوړ کی چې شعر پوره شي وسره یا بنت امرؤ القیس ان اباکما هر یو شاعر وی قد قتل فقاتل لداکما هغه شاعران اقرار وکړه جنکې رشوي مونږه پلار وجلره ما د دې دور خلکو تاسو راغو سلمي سي ته هم تاسو زین نور رسی زنانو کې الله تعالی داسې لولو هسته شرینو دا پیدا کړي وي چې راغو د یو کړي نه وي د خپل پلار قاتل معلومو قران هغه خلکو له چیلنج ورکو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله کتاسو په شک چې دا قران نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان جوړ کړي سلويخت کالو نه پاخوا تاسو هم درې په شانت یو صورت پیش کړي دنیا کې چې کم دینو کفارو منګول خخ کړي یو آیت یو صورت لري په مثال باندې پیش نکا د شپې بلګیاو سوچونه وای کول وی منګه جوړ کا مسلمه کذاب د وای ما جوړ کل سحر وای د قران سره دغه موازنه وکړه نو به شرمید په خپل باندې وای وشلول بهر کې رسول الله مبارک لا الله علمي معجزه ورکړه او علمي ما تاسو ته خبر وکړه چې عمل د عامل سره لاشي علم د عامل سره نزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کومه عملی معجزه الله ورکړي وي د رسول الله مبارک نمخ کې انبیاء الله عملی معجزه ورکړي وي هغه د رسول الله مبارک سره هم تلي د نور انبیاء سره هم تلي قران هغه معجزه را چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علمي معجزه را دا علم به ان شاء الله د قیامت د ورځې پورې جاری د دې زنه زمون خبرې لا کمل جزرات لم هغه
غیله زرالم ماوي چې د دې پروګرام تقرر چې شه د دوه خبرو په وجه باندې یو ختم القرآن بل ختم نبوت ما قرآن چې راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت تصدیق وکړو دا د پاره د ثبوت د نبی علیہ السلام د پیغمبري راغی نو قرآن چې څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت تصدیق او اثبات کړي لري څنګه په نبوت باندې دلیل دی دا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ختم نبوت باندې هم قرآن دلیل دی هغه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خلکو انکار کو ته نبی نه الله فرمایل ما کتاب ورکړی ری تاسو تکړه شئ داس یو کتاب پیش کړئ او که یوازې نه شئ دنیا کې الله نه سوا څومره هم دې راوی غواړئ او داسې کینې مشترکه طور باندې د قرآن په مثل یو صورت پیش کې خو پیش نه کړی شو الته کې د رسول الله مبارک د رسالت په ابتدا کې خلکو انکار کو الله په ثبوت کې قرآن راولېږه نن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ختم نبوت کې خلکو خبرې شروع کړي کم قرآن چې په ابتدا کې د رسول الله مبارک دا د رسالت اثبات کړو په هغې باندې دلیل هم دغه شان په انتها کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت لپاره هم دلیل دی هغه څنګه هغه په دې طریقې سره چې قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت دلیل هغه دلیل وسوم باقی پاتې ری پته ولګېږي چې دعوا به هم بس باقی پاتې کنه کله چې الله د دلیل حفاظت کوي خو دعوا ور سره خود به خود باقی را نو موږ به په الفاظ دیگر داسې وایو چې بقا د کتاب دا مستلزم د بقا د رسالت لره څنګه چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ د اثبات لپاره کم دلیل د هغه دلیل حفاظت الله د قیامت د ورځې پورې اغوستی ری هغه دلیل به د قیامت د ورځې پورې الله محفوظ ساتي دلیل چې محفوظ ساتي دعوا ور سره محفوظ ده د قیامت دوره پورې بل کتاب ناراضي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دی د رسول الله مبارک نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته پته ولګی چې رقم یو سیز گواهی قرآن کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی او بیا یوازې قرآن نه دا خبر ذهن کې ملحوظ ساتي اختصارا خبر کوم خبر را غونډوم توجه سره څنګه چې قرآن د رسول الله مبارک د رسالت اثبات کړی ری دا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت لپاره هم دلیل دی هم کم قرآن چې د رسول الله مبارک د ختم نبوت لپاره دلیل دی په هغه قرآن کې الله په خپل باندې هم گواہی کړی را ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین الله په خپل گواہی کړی را مې مسلمانانو تاسو دا وای د کم سي اثبات چې قرآن کړي په کم سی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په خپل باندې گواہی کړي هغه سس کی خبرې کول دا د انسان د لاسونه ایمان چې کم دینو دا انسی او دا خبروم ذهن کې یار ساتي ځکه زمونږ علما وای په مقدس مکه باندې د ټولو کفارو کې بدترین کافر چې کم دینو دا مرزای دی ځکه قرآن د رسول الله مبارک د ختم نبوت لپاره دلیل دیو انکار وکړو قرآن کې الله فرمایل وخاتم النبیین دیو دا غیر لپاره مختلف تعویلات وکړل او بیا دا خبروم ذهن کې یار ساتي یوازې د الله گواہی نه یوازې د قرآن گواہی نه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه والا در قیامت د ورځې پورې د اسرافیل علیہ السلام تر شپېلې پورې څومره انسانیت الله وجود ته راوستی دی د هغې تمام انسانیت عقیده داره چې محمد رسول الله آخرنی نبی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته هغه انسانیت کم ځای گواهی کړی را علما ناستی هغه اوږد روایت د رسول الله مبارک موجود دی چې کله میدان محشر کې قیامت په ورځ باندې خلق ستړي شي حساب کتاب نه شروع کیږي خلق به دا مشوره په خپل منځ کې وکړي د آدم علیہ السلام د دور نه والا د قیامت د ورځې پورې تمام انسانیت دا به اجتماعي طور ورشي آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ای آدم علیہ السلام ته زمونږ د ټولو پلار او نیکۍ الله ته زمونږ د پاره سفارش وکړه آدم علیہ السلام به عذر پیش کی بل نبی حضرت نوح علیہ السلام ته راولېږي درجه په درجه به یو نبی بل تلیږي بل به
وای بل تلېږي تر دې پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل تر دې پورې تمام خلق پر راشي حضرت عیسی علیه السلام ته چې عیسی علیه السلام زمون سپارش طرف ته وکړه ډېره سخته ورځ ده چې الله حساب کتاب شروع کی حضرت عیسی علیه السلام نبی علیه السلام فرمایل عیسی علیه السلام به ورته وایي زمانه علاوه بل کس پسې ورشئ چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما څنګه چې قرآن گواهی کړې وه رسول الله مبارک اخرنی نبی دی همدغه شان الله گواهی وکړه نبی علیه السلام خاتم النبیین دی همدغه شان انسانیت چې الله دنیا ته څومره رالیږلی دی د تمام انسانانو اتفاقی مسله ده چې رسول الله مبارک اخرنی نبی دی حضرت عیسی علیه السلام به وایي زمان علاوه ورشئ محمد رسول الله پسې رسول الله مبارک الفاظ داسې دي نبی علیه السلام فرمایي تمام خلق به ما ته دا راشي ما ته ویقولون او خلق به ما ته راوایي محمد رسول الله اے محمد د الله رسوله انت رسول الله تر الله رسول وخاتم النبیین او تا اخرنی نبی په ځمکه باندې وی لہذا زمون سفارش وکا محترمو اوریدونکو زمون د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زمون د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي